ANP साकिब साहब वलाड़ दी इंटरनेशनल एक्सपो के د इंटरनेशनल एक्सपो حواله سره دي سره خبرې اترې کوو چې د دې سوي نه السلام علیکم سلام ډیره مهرباني دا تو انټرنیشنل ایکسپو زموږ په پیښور کې یو اونر خبره ده چې په دویم ځلې شوې ده په ګلمکۍ کې سوي نه د دې تاسو زموږ مینوال وکړه دا څه کار دی چې زه تقریبا 1994 نه زه د بزنس کې یم مخکې ډیری فارمینګ کې وم اکواین فارمینګ کې یم نور هم زه د کلي خلک یو د ځناورو کې و دا کې زموږ ډېر انټرسټ دی او 94 نه تر دې حده پورې چې زه یو فیلډ کې یم اوس هم زه په دې ایکسپو کې وګرځېدم نو ماته نوې انفارمیشن ملاو شو نو داسې ایکسپوز چې دي که نه چې دا ډېر زیات ضروري دي اګریکلچر سیکټر زموږ چې دی بدقسمتي سره دومره ډیولپ شوی نه دی چې څومره فاینانس په پنجاب کې یا په سند کې ایون په بلوچستان کې چې څومره دغه شوی نو داسې ایکسپوز چې وي نو دا انفارمیشن هم دا کېږي او بل چې کوم زموږ ډیپریویشن دی په میډیسن سایډ ته زموږ د نور سیکټر دغه کې دا نوې انوویشن سایډ ته نو زموږ فارمر ته چې دا انفارمیشن ملاویږي نو زما په خیال دی چې دا ډېره ښه خبره ده او زه به چې څومره چام چې دا ارینج کړی دی او چې کوم کسانو دلته ایکسپو کړی نو زه به شکریه هم ادا کوم او I'll wish them good luck نوې کول دپاره څه وینا ده جي یاره جي هر یو شی چې دی که نه جي اوس په زموږ پښتونخوا کې اوس هم چې دی که نه زاړه دغه وي طریقه کار دی که هغه د فارمینګ دی که د ډیری فارمینګ دی که هغه د فش فارمینګ دی نو دې نوي کول ته دا وي چې دا نوي چې کوم دغه میتھډز راغلي دي نوي میډیسنز راغلي دي نوي طریقه کار دا د اډاپټ کړي او هغه اډاپټیشن دپاره چې دی نالج پکار دی نالج چې دی تاسو دغسې ایکسپوز نه زیات اخیستی شي نو زما به هغوی ته خواست دی چې راشي دې کې پارټیسپیشن وکړي دا نوي آیډیاز ترې واخلي نوي چې کوم پروډکټس دي د دې د ځان د هغې نه اویر کړي نو زما به ورته ریکویسټ وي چې دې کې د انټرسټ والي ملک صاحب ولاړ دي دیو سره خبرې اترې کوو د دې نننۍ ایکسپو حوالې سره السلام علیکم وعلیکم السلام نن ایکسپو جي بیا رینج شوي دي تاسو ډېر کازشونو سره څه وینا کول غواړئ پهله خو جي ټولو نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوو ډېره مننه جزاک الله چې تاسو راغئ دا جي زموږ انټرنیشنل لایف سټاک ایگریکلچر فشری ایکسپو دا او د دې بنیادی مقصد دا وی چې زموږ فارمر اویر شي کومه چې دنیا ترقی کړې ده کم چې مطلب دا دی هغې پسې خو مونږ اړو رسېدی نه شو خو چې کم پنجاب کړی ده نو پنجاب مونږ نه 30 کال مخکې روان دی نو زمونږ د لایف سټاک فارمرز ویلفیر ایسوسییشن دا کوشش دی چې مونږ خپل دا کمزوری فارمر ورکوټی فارمر اوچت کو او دا اویر کو دا د ټیکنالوجي سره وابسته کو نو ځکه تاسو ته په دې یو چت کې هر قسم سټال ښکاري دې کې مشینري اکوپمنټ میډیسن بینکونه ادارې دا ټول خلک راغلي دي چې د فارمرانو چا سره کم لینک وي چې هغې نه فایده واخلي بل دی کې مونږه ګورنمنټ خلک راغواړو یعنی منسټر صاحب راځي ایم پی ایز راځي ډي سی صاحب راغلی و نو مطلب دا دی که هغوی سره تړلي د فارمرز کم ایشو وي مسایلي نو هم هایلایټ شي نو دا جی ډېر یو زبردست او کامیاب ایونټ شو او زمونږ دې صوبې ته د دې ضرورت دی ډېر زیات چونکې زمونږ دا صوبه زلزلو سیلابونو دماکو قسمه قسم مسلو وهلې ده نو دا چونکې اګریکلچر او لایف سټاک کې د دې نورو صوبو نه ډېره وروسته پاتې ده نو زموږ د اسوسییشن مین مقصد دا دی چې موږ خپل فارمرز ذمېدار چې کوم دی هغه پورته کړو او هغه لیول ته ورسوو چې کم از کم که موږ بهر دنیا ته نه شو رسېدی نو د پنجاب لیول ته خو رسو که نه نوي کول ته دا وینا ده چې تاسو د غټو خلکو پسې او نوکرو پسې مه ګرځئ تاسو چې کوم دی تاسو یو میخه وساتئ یو غوا وساتئ تاسو ته به د تنخوا نه زیاتې پیسې بچ کیږي او مطلب دا دی د ایم پی ایز ایم این ایز او د منسټرانو په در باندې ټوکرې مه خورئ زما درته دا پیغام دی دې سره به دوه فایدې وشي چې زمونږ د پیو او د غوښې پیداوار به هم زیات شي او تاسو ته به روزګار هم په خپلو کور کې میلاو شي بل زما فیمیل ته یو ریکویسټ دی چې دا څومره فیمیل دې خوا جاب کوي یا دغه کوي دی د پولټري وساتي
دا ګریلو مرغان دي پولټري چې ورته وایي تاسو په الله یقین وکئ چې یو فیمیل به د لس کسانو عمره تنخواه ګټي که دی چېرته هغې عمره محنت خپل ځان دپاره وکړو نو هغې سره به فایده سي چې زمونږ پی غوښه انډې دا به هر څه مونږ ته اویلیبل او زمونږ صوبه د نورو صوبو نه مطلب دا دی چې هر ټایم به محتاجه نه وي. ډیره زبردسته مشوره جی فیملیز له ورکړل شوي دي فیمیل له خاص کر چې دی یو خپل پولټري فارم جوړ کی کور کې تاسو جوړولی شئ غوښه انډې تاسو ته به میلاویږي او که د پیو خبره وکړو چې ځای وي بالکل یو غوا میخه تاسو سات جی دا ټایم انټرنیشنل ایکسپو جاری ده نور الوهاب صاحب مونږ سره ولاړ دي ایکسپو حوالې سره خبرې اترې کوو چې د دوی څه وینا ده جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته نن ایکسپو انټرنیشنل شروع ده او دویم ځل دلته پېښور ته راله ډېر یو اونر خبره ده څه وینا جی دا خو زه تاسو ته لومړی د ایکسپو دا حکم چې دا مونږ د 2014 نه شروع ده جی مونږ مخکې په هیټي کې یو ایکسپو کړی وه او بیا مونږ په سوات کې کړی وه او هغې نه پس بیا په دې شکل کې چونکې هغه مونږ داسې د خپل کیپیسټي لیول سره کړی وه چونکې دا مونږ انباکس پاکستان سره په اشتراک باندې کوو نو د دې مونږ هغه انټرنیشنل لیول جوړ کړو چې هغه انټرنیشنل لیول ته مونږ دا خپل ایکسپو برابر کړو. د ایکسپو مقصد زمونږ دا دی چې زمونږ د فارمرز ته معلومات د هغه چې کوم جدید ټیکنالوژیز دي د هغې حوالې سره دې ته دا معلومات راشي آګاهي راشي چونکې زمونږ خپل چې کوم دلته پیداوار دی د پیو یا د غوښې نو د هغې پیداوار زمونږ کم دی کم د دې وجې نه دی چې زمونږ عمقه پرانا فرسوده چې کوم زمونږ زاړه پخواني ساده زمونږ طریقې کارو په هغې روان دي بهر که پنجاب مونږ نه مخکې دی نو په دې وجه مخکې دی چې هغې ټیکنالوژي سره راغله هغه فارمینګ چې کوم دی زمینداره چې کومه ده که هغه د څاروو ساتل دي د لایف سټاک سره ریلیټډ دی که هغه اګریکلچر ده نو هغه دواړه هغې چې کوم دی په جدید طرز باندې شروع کړو هغې باندې د هغې پیداوار زیات شو د خپل صوبې د پیداوار زیاتولو دپاره موږ د ایکسپو چې کوم دی د دې انعقاد کو امید لرو چې انشاءالله زموږ فارمرز چې کوم دي هغه به د دې نه فایده حاصلوي. ڈیرا مننا جی اہتمام جو انٹرنیشنل ایکسپو ہر سال کی طرح منایا جا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ اس لائف سٹاک پہ آنے کا مقصد آپ کا کیا تھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ہم پشاور ماڈل ڈگری کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں ابھی ہمارا سیکنڈ ایئر چل رہا ہے پری میڈیکل کے اور سر یہ ان کا ہمارا یہاں آنے کا مطلب جو تھا وہ مختلف جو یہاں پر میڈیسنز ہے ڈیریز فارم ہے ان کے بارے میں سر انفارمیشن کلیکٹ کرنی تھی اور ہم الحمدللہ سر یہ بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہمارے لیے اور ہم نے ان سے بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کی اور سر صوبے میں ہونی چاہیے اس طرح کے پروگرامز جو بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ ہر کالج سے اسٹوڈنٹس آئے ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور ان سے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ. بہت اچھا لگا یہ تو یہاں آ کر ہمیں مختلف طرح کی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملی کہ آیا کہ کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی. ہمیں صرف انسانوں کے بارے میں پتہ تھا کہ آیا یہ ٹیبلٹس یوز ہوتی ہیں وغیرہ ہوتی ہیں. آج ہمیں یہاں آ کر یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس ہر قسم کی چیز ان کے پاس ہے ان کی خوراک ہو کوئی چیز ہوگی اور بچوں کو کافی اس بارے میں جو ہے کافی ایکسپیرینس حاصل ہوا ماشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام ہے یہ. اسی طرح کے ایونٹس جو ہیں ہر سال تقریباً ہونے چاہیے کہ بچوں کو آگاہی ہونی چاہیے. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محمد کبیر خان دی زه سابقہ سیکرٹری جنرل پاتې یم ډیری اینڈ کیټل فارم ایسوسییشن پاکستان نمائندگی کوم لګی یم دې ټایم د ایکسپو چې روانه دې سره ډیری فارمرز ته ډېرې فایدې دي. یو خو نوې جدید څونه ټیکنالوژي راځي نو هغه انټروډکشن کمپنیانو نمایندګیان سټالونه چې کوم لګي دې سره دوی ته نوې جدید تقاضو مطابق هغه ملاویږي یعنی تعارف ملاویږي. دویمه خبره دا چې کوم نوې میډیسن راځي کمپنی مارکیټ کې انټروډیوس کیږي نو دې حوالې سره هم دوی ته معلومات ملاویږي چې یاره مثال په طور کم موجوده وخت سره د کم مرض انیمل دپاره کم بهترین شی دی. او درېیمه خبره دا مختلف بینکونو اسټال هم لګي دي مختلف بینکونو طرف نه راغلي دي نمایندګي کوي لګیا دي خپل برانچز د طرف نه نو دې سره فارمرز ته قرضې یعنی مختلف شرایطونو هر یو خپل یو پالیسی ده هغه پالیسی مطابق لګیا دي قرضې ملاویږي نو دا یو ښه ایونټ دی
او مختلفو د زموږ صوبې ډیری فارمنګ دپاره اګریکلچر دپاره فشریز دپاره او پولټري دپاره دا چې کوم دی یو خوشایند خبره ده. دا راته ووایي دلته خو مختلف سټالز لګېدلي دي. پخوا به مونږ خپل غواګانو میخو لا ونډۍ جوړولې. نن ټیکنالوژي دا نه زیاته شوې ده چې انجیکشن په شکل باندې جي هغه ټیکنالوژي ده چې انجیکشن ورکي پیم زیاده شي د هغوی لکه زیات شي. د دې حوالې سره تاسو څه وینا ده؟ نو دا خو جي دا اوس نظام د مقامي سطح باندې نه دی، دا انټرنیشنل سطح باندې دا روان دي. کم دا کمپنیانې چې کم راغلي دا انټرنیشنل کمپنیانې نو هر ملک کې خپل کم د موسم لحاظ سره میډیسن یوز کیږي، موسم لحاظ سره چې کم بیماری راځي نو هغه موسم لحاظ سره دی هغه شان میډیسن کمپنیانې جوړوي. نو دا یو ښه خبره ده. پهله دونه زیات مخکې به ټوټکې خلکو استعمالولې، اوس هغه ټوټکې چونکې آبادي زیاته شوه هغه جړی بوټي هغه سیستم اسانتیا باندې نه ملاویږي نو میډیسن جدید طور باندې دا اوس مجبوري ده. د موږ سره یو میډم ولاړه ده، دې سره خبرې اترې کوو چې د ایکسپو حوالې سره. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته کوم ځای سره تعلق دی؟ زما تعلق پېښور سره دی او زه دلته چې یم د اسلامیک ریلیف پاکستان پریزنټیشن کوم لګیم د هغې پر پریزنټیشن باندې راغلی یم او زمونږ دا سټال چې اسلامیک ریلیف پاکستان اوسه پورې چې څومره په کې پي ډسټرکټ کې کار کړی د هغې ریپرزنټیشن کوي لګیا دی. تاسو دا سټال لګولې د زمونږ د عوامو کې اویرنس پیدا کولو دپاره ماشاءالله لام کامیاب کا ښه خبره ده. تاسې څه راغلي تپوس کول والا چې جی موږ نه پوهېږو موږ په دې باندې پوه کوي؟ بالکل سهار نه موږ خلکو ته همدا اویرنس ورکو لګیا یو چې اوسه پورې مونږ دلته د سټال ولې لګولی دی او د دې مقصد سره او دلته مونږ څه کو لګیا یو. عوام دلته چې څومره هم راځي لګیا دي سټال کې، ماشومان راغله د سکول کالجز، هغې نه علاوه د مونږ چې کم د فارما انډسټري والا دي او د مونږ د ان جی او سیکټر والا خلک دي، ګورنمنټ ډپارټمنټ والا خلک دي، د هغې ټول کین انټرسټ و چې تاسو دلته څه کوئ لګیا یې. نو مونږ په خیبر ډسټرکټ کې یا په څومره چې په کې پي کې زموږ انټرونشنز دي د هغې حوالې سره د عوام دپاره مونږ چې څومره کار کوو په کلایمټ چینج اوس څومره چې زموږ د کلایمټ چینج ډیزاسټرز راځي لګیا دي د هغې حوالې سره اویرنس کوو لګیا یو. په هغې باندې چې څومره ډیزاسټرز راغلي دي د هغې ایمرجنسي ریسپانسز کوو لګیا یو. په واش فیسلټیز باندې اف اس ایل باندې مونږ کار کوو لګیا یو او چې څومره زموږ داسې ملګري دي د مونږ چې کم د ملک خلک دي چې کم دی کلایمټ چینج سره افیکټ کیږي لګیا دي د ډیزاسټر سره د مین میډ ډیزاسټر سره څومره خلک ځپلي شوي دي هغه عوام دپاره مونږ لګیا یو دلته کار کوو او هغې ته کوشش کوو چې ایمرجنسي ریسپانسز باندې زر تر زره د هغې امداد وکړو او دې امداد نه چې څومره اوسه پورې زمونږ عوام فایده رسېدلې ده هغې کې بیا مونږ ویلیو چین چې کوم مونږ د هغې بزنسز لګیا یو ښه کوو. نو هغې کې مونږ خپل یو فارمر رور دلته راوستی دی چې هغه ته پته ولګي چې د هغه د پروډکټ ویلیو سره هغه ته مارکیټ معلوم شي، هغه ته پته ولګي چې زه د خپل چې کوم ما فصل کرلی دا فصل به زه څنګه مارکیټ کوم او څنګه به یې خرڅوم، خلکو سره د هغه انټریکشن وشي، خلک وپېژني او هغه ته ډېر ښه سهار نه ریسپانس ملاویږي لګیا دی. په دې باندې ډېر مونږ شکر کوو لګیا یو چې د هغه سهار نه سیل هم ښه روان دی او هغه ډېر ښه طریقې سره خپل ځان پرزنټ کوي. نوې پول دپاره به همدا هغه کوو چې مونږ څومره هم تعلیم کوو لګیا یو هغې سره زمونږ سکل ډیولپمنټ ډېر زیات ضروري دی. زما چې کومه نوې سیمه ده هغه زیات تر په ایجوکیشن باندې کار کوي، ایجوکیشن ډېر زیات ضروري دی خو هغې سره سره زمونږ دپاره لایف سکل چې کوم زمونږ د ژوندي پاتې کېدو دپاره مونږ ته ټیکنیکس پکار دي، زمونږ هغه کاروبارونه هغه شانتې کارونه د سکل ورکرز چې دي هغه مونږ ته ډېر زیات ضرورت دی او پکار دی چې هغې دې کې لږ انټرسټ والي چې زموږ لایف سکل سري او مونږ به څنګه سروایو کوو مخکې. یقینا نوې کول دپاره میډم میسیج هم پرېغوستو چې دې اړخ ته تاسو راتلی شئ، تاسو وګورئ بلکې وزټ وکئ چې څومره نوې کول دی هغوی چې دې کم پروډکټ یې لګولي دي دغلته د پروډکټ دپاره تاسو راشئ ځان پویه کوئ. کیمرامین شازي سره عرفان دورانی، پیام خیبر، پېښور.